عزتمندو دا د سړی نه وایي چې ګناهګار ده کتاب لیکلي چې په بني اسرائیلو چې یو سړی نو دی ډېر ګناهګار و چې خپلې قبیلې دې د وجې نه واچوم چې دی ډېر نافرمانه نو چې کله یې واچو نو دا سړی الله طرف ته متوجه سو نو الله طرف ته چې کله متوجه سو کتاب لیکلي و طرف ته وکتل بل ته وکتل مخې ورسته نو څوک یې منده نه کړل مور پلار خپلوان په نظر نه ورته راغی په دې ټیم الله ته متوجه سو چې والله تا ته پته ده چې دې خلکو چې کومه ده زه دې ګناه له وجې نه اچولی او ډېر نافرمانه یم خو خدایه ما توبه ده او که چیرې ته تا ته د ما ته د عذاب راکولو باندې چې ته ما ته عذاب راکوې تا په بچړۍ چې قوت را درومي نو ټیک ته الله ما ته عذاب راکړه او که چیرې تا په ما په معاف کولو باندې تا په بچړۍ چې کمي راځي الله باندې ما معاف کوه خو خدای نه خو دې تا په بچړۍ چې کمي را درومي او نه دې تا په بچړۍ چې زیاتوالی راځي او تا نه څوک دې پته کولو وار نشته زما عزتمندو دې الفاظو الله ته دومره خوند ورکړو چې موسی ته الله کریم وایي چې ای موسی دې علاقې چې څومره چې کومه څومره کسان دي لاړ دي چې د دفن مفان وکړو جنازه به وکړو چې څومره ګناهګار دي دا بس معاف کوم نو کله چې موسی دا خبره وکړه کتاب لیکلی دي چې آباد او روان سره دې کلي علاقې چې کله دا سړی ولیده نو دوی چې دا خو دې موږ د ګناهو له وجې نه موسی اچولی ته څرنګه چې کومه دا وایي چې دا الله یې سړی معاف کوي نو موسی بیا الله ته متوجه سه الله ورته فرمایي بالکل موسی دې کلي رښتیا وویله او ما هم رښتیا ویلي چې کله دې سړي ما ته زارۍ شروع کړې په خپل جلال مې دې قسم وي چې که ده خالي دې ځان معافي نه کړي ټولو انسانانو معافي وغوښته ټول مې معاف کوي دا خو د دې ځان معافي کوي زما عزتمندو مهربان الله کریم الله داسې غیرتي الله دی ما دا نه ده چې نه چې کوم د ګنهګار